فاطمه کې الله پنځه شکوې ذکر کوي. یو شکوه دا ذکر کی یهود ویلې چې صرف یهود جنت ته ځي او عیسیان به ویل چې صرف عیسیان به جنت ته ځي. نو الله تبارک وتعالی د هغې د دغې غلطې دعوې هغه تینا د دلیل مطالبه کوي، هاتو برهانکم. لہذا دین دا ثابتیږي تفسیر روح المانی تفسیر بحر المحیط وی من ادعا نفیا او اثباتا فلا بد له من الدلیل. چې سړی کوم یو انسان د نفي دعوه کوي د یو عقیدې د یو مسلې د نفي دعوه کوي یا د اثبات دعوه کوي فلا بد له من الدلیل، هغه لپاره دلیل ضروری دی. ځکه چې الله ګوره دی د جنت دعوه کوله یهودو عیسیانو، الله تو فرمایله هاتو برهانکم، روړې دلیل. اوس غلطه خبره ده، بې دلیله خبره کوي، نو الله ورته ویل دی دلیل روړې. دغه رنګې هغې فرمایي ولیس فی الآیت دلیل علی منع التقلید. په دې آیات کې د تقلید نه کولو باندې څه دلیل نشته چې ته ووایې چې یاره وګوره که نه تقلید مه کوې او تقلید صحیح نه دی او دې آیات کې داسې راغلي تقلید بد راغلي. ځکه چې فإن دلیل المجتهد دلیل، د مجتهد دلیل خو د مقلد دلیل وي که نه. لہذا الله ورته فرمایي خپل دلیل راوړئ. هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، که تاسو رښتونی یې. بلا ولې نه، قانون خداوندي سره من اسلم وجهه لله، څوک چې خپل ځان ټول ځان وسپاري الله ته، وهو محسن او هغه مخلص وي عقیده صحیح وي، فله اجر عند ربي، هغه ته به الله په نسبانه اجر ملاویږي. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، او نه به په دې باندې یره او نه به دې غمجني. دویمه شکوه قالت اليهود ویل یهودیان لیست النصارى ندی عیسیان علی شیء په هیڅ دین. قالت النصارى ویل عیسیانو لیست اليهود ندی یهودیان علی شیء په هیڅ دین باندې. او هم یتلون الکتاب، حالانکه دا دواړه لولي کتاب، دواړه کتابونو کې د دواړو رسولانو تصدیق موجود دی. د یهودو په کتاب کې د عیسی علیه السلام او د عیسیانو په کتاب کې د موسی علیه السلام تصدیق موجود دی. کذالک دغه رنګې قال الذین ویلو هغه کسانو لا یعلمون چې علم نه لري. دا څوک دي؟ مشرکین د عربو مشرکانو داسې خبرې کړې وي. مثل قولهم په شان د وینا دي یهودو نصارو نه مخکې امتونه، یا خو ته دغه مراد دي او یا تینا مشرکان عربو مراد دي، یا تینا هندوان او سکان مراد دي چې هغې هم وایي چې یاره دا نور به هېڅ دین نه به زموږ دین صحیح دی. نن سبا وخت کې دا خلک وایي د دې هېڅ دین نه دی، د دې هېڅ عقیده نه دا بې دینه دي او بس مونږ صحیح یو، بس زمونږ پارټي صحیح ده، د دې پارټي غلطه ده. هر سړی د ځان ته قرآن قانون سره د قرآن څوک ټول ځان الله ته وسپاري او عقیده صحیح وي درسته وي مخلص وي، دغه سړی صحیح دی. صرف په دعوو باندې نه کنه چې نفس دعوی کې جنت ته به صرف یهودیان ځي او جنت ته به صرف عیسیان ځي، نفس دعوی خو کار نه کوي، بلکې الله وی ټول ځان الله ته وسپاري او خپل عقیده هم چې الله ته وسپاري اخلاص کوونکی مخلص وي، نو الله به چې دا قانون خداوندي دی ته بیا الله جنت ته ځي. فالله يحكم بينهم، الله فیصله کوي دی په منځ کې یوم القیامت قیامت پر ورځ فيما كانوا فيه يختلفون، په هغه څه کې چې دوی اختلاف کو. درېمه شکوه ومن ظلم، څوک دی لوی ظالم ممن د هغه چا نه منع مساجد الله چې منې کوي د الله د جوماتونو نه. ومن ظلم قرآن کریم کې 14 ځل راغلی، 14 ځایه کې ومن ظلم راغلی دی او بعض ځایونو کې مختلف سیزونه مو سره راغلي، لکه ومن ظلم دلته کې راغلی منع مساجد الله، څوک چې الله جوماتونو نه منې کول کوي د ده نه لوی ظالم نشته. بل ځای کې راځي ومن ظلم ممن کتم شهادتا، څوک چې ګویي پټوي د نه لوی ظالم نشته. بل ځای کې ومن ظلم افترا علی الله کذبا، څوک چې په الله باندې دروغ تړي د نه لوی ظالم نشته. نو اعتراض دا راځي چې دا خو ارزه کې چې د لوی ظالم نشته، بل ځای کې بیا بل یادي چې د لوی ظالم، بل ځای کې بل یادي چې د لوی ظالم نشته. نو مفسرین فرمایي چې ار یو په خپل نوع کې د ار یو نه لوی ظالم دغه نه لوی ظالم بل نشته، په هر نوع کې لکه منې کوونکي دا ظالمان دي، خو د جومات نه منې کوونکي د الله د جوماتونو نه منې کوونکي د دې نه لوی ظالم نشته دی. دغه رنګې دروغ ویونکي دا ظالمان دي، خو په الله باندې دروغ ویونکي نه لوی ظالم بل نشته دی. یا دغه رنګې حق پټونکي دا چې ظالمان دي، خو د حق ګوي د الله نه پټونکي د دې نه لوی ظالم نشته دی.
تیتوس د یحیی علیه السلام بدله غشتو د پاره بیت المقدس باندې حمله کړې و. یهودو یحیی علیه السلام هغه شهید کړو، نو لہذا تیتوس بادشاہ را پاسېد او هغه چې د یحیی علیه السلام بدله غشتو د پاره بیت المقدس باندې حمله وکړله او هغې کې خنزیران وغیره کټ کړل او داسې مختلف قسمه بې حرمتي وکړله د بیت المقدس. نو دا هغې باره کې داسې آیات راغی ومن ازلمو څوک دی لوی ظالم ممن د هغه چا نه منع مساجد الله چې منې کړي خلک د الله د جوماتونو نه ایذکره دا بدل احتمال دی ایذکره دې نه منې کړي چې ذکر کړی شي فیها په دې کې اسم و نوم د الله لہذا دا ثابت شوه چې جوماتونه جوړ دي د الله د ذکر دپاره. وسعی فی خرابها او کوشش کوي په دې کې د خرابولو دا ثابتېږي چې جومات نه منې کول دا هم چې دی د خرابولو یو کوشش دی. ظاهري تعمیر خرابول دا هم خرابول دي او معنوي اعتبار سره خلک عبادت ذکر اذکار مونځ او دس نه منې کول دا هم چې دی د جومات ورانول دي وړنګول دي. دغه رنګې د جومات آبادي هم په دوه قسمه، یو ظاهري آبادي دی خښتې وغیره تعمیر او بنیادونه او دا کمرې او بیا چتونه برابرول، او یو یې چې دی معنوي تعمیر دی چې په عباداتو سره. اولئک دا خلق ما کان لهم نه یدي دپاره ان یدخلوها چې داخل شي دې ته الا خائفین مگر په یره به داخلي. لهم فی دنیا خزي دې دپاره دنیا کې رسوایي ولهم فی الاخرة عذاب عظیم دې دپاره په آخرت کې لوی عذاب دی. ولله المشرق والمغرب د تحویل قبله یا تتبع قبله دوران سفر کې یا تطوع علی الدابه څاروي باندې چې نفل کول یا مشتبه القبله چې قبله ورته مشتبه وي د هغه باره کې داسې قسمه آیات نازل شوی د مسلمانانو د بګې تسلیم ده. د تحویل قبله باره کې یا نازل شوی دی یا تتبع قبله دوران سفر دوران کې تا د قبله نه معلوم نو ته تتبع وکړه د قبلې لپاره کوشش وکړه چې بس تاسو کوششي او ستا د مطابق د تحری مطابق کومه قبله تا ته درسته شوه بس کوم طرف هغه طرف ستا قبله ده. یا تطوع علی الدابه څاروي باندې چې ناستي او نفل کوي یا مشتبه القبله انسان دی دغه باره کې. ولله المشرق والمغرب مشرق هم د الله دی مغرب هم د الله دی. فاینما تولوا ای فی ای مکان فعلتم التولیه شطر القبله او بمعنى الى ای جهه توجهتم هر طرف د مخ واړوي فسم وجه الله الدر الله ذات موجود دی. داسې نه چې بس الله یو طرف ته دی، الله هر طرف ته دی، الله هر ځای موجود دی. دی آیت مبارکه نه د الله هر ځای کې دل دا ثابت شو. غیر مقلدین حضرات هغې وایي چې الله په عرش باندې دی او هغه هم چې الرحمن علی العرش استوا د متشابه آیاتونو نه استدلال کوي. دې خوا ته محکم آیاتونه دي ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. د هغې نه استدلال مونږ کوو چې یاره الله ارض موجود دی. علم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم درې کسان خپل منځ کې سرګوشي کوي څلورم الله دی. ولا خمسه الا هو سادسهم پنځه کسان سرګوشي کوي شپږم ورسره الله دی. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم لګیو کډيري الله ورسره دی. ان الله مع الصابرین الله صبرناک وسره ان الله مع الذين اتقوا والله تقوادار سره دی. نو د دې ټولو آیاتونو نه زما عقیده نه ثابتېږي دغه الرحمن علی العرش استوا نه ستا عقیده ثابتېږي. حالانکه استوا معنی دغه د دم نه چې الله ناست دی. بیا خو د الله له جسم ثابت شو او چې جسم ثابت شو نو بیا خو مرکب شو، مرکب خو چې دی هغه حادث وي او الله خو قدیم دی. داسې قسمه اعتراضات درته متوجه کی. ولله المشرق والله دپاره مشرق دی والمغرب والله دپاره مغرب دی. فاینما تولوا هر طرف ته چې مخ واړوئ فثم وجه الله التر الله ذات موجود دی. ان الله واسع علیم الله فراخ دی او علم والی. وقالو څلورمه شکوه وقالو دی ویل اتخذ الله ولدا الله اولاد نیولی دی. یهودیان وی عزیر ابن الله عزیر علیه السلام د الله زوی، عیسیان وی المسیح ابن الله عیسی علیه السلام د الله زوی او مشرکان وی الملائکه بنات الله. الله فرمای سبحانه پاکی د الله لرا بل له ما فی السماوات والارض بلکې د الله لپاره دی هغه څه چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي. کل له قانتون دا ټول الله تابعدار دي.
بدیع السماوات موجد السماوات موجد دے پیدا کون کے د اسمانونو والارض د ځمکې، و اذا قضا امرا چې کله فیصله وکړي د یو کار فانما یقول له کن فیکون، بس الله ورته وایي شا پس هغه شي. پنځمه شکوه وقال الذین ویلو هغه کسان لا یعلمون چې علم نه لري لولا یکلمون الله، اعتراض یې کړو او د اعتراض دو جزء دي. یو جز دار چې الله موږ سره خبرې ولې نه کوي، دویم جز دار چې څه نشانی ستا په صدق باندې ولې نه وروړي، ستا په رښتینولۍ باندې څه نشانی او نښه ولې نه وروړي. الله تبارک وتعالی د جزء اول جواب ورنکو د حماقت په وجه باندې چې دا د دې بېوقوفه دي، الله را سره ولې خبر نه کوي، دا خو د بېوقوفتیا خبره ده، دلیل دی. او دویم جز دا چې نشانی ولې نه وروړي، نو الله تبارک وتعالی فرمایل قد بینا الآیات، مونږ ډیر آیات یو نخر یادي مونږ ډیر دلایل را لېږلي. وقال الذين ویل کسانو لا یعلمون چې علم نه لري لولا یکلمون الله، ولې خبرې نه کوي مونږ سره الله، او تأتینا آیه یا مونږ ته یو نشانی ولې نه راوړي، حجة على صدقک، ستا په صدق باندې. کذالک دغه رنګې قال الذين ویلوا کسانو من قبلهم چې مخکې دین او مثل قولهم په شان د وینا دي د جاهلانه سوال، کذا تشابهت قلوبهم متشابه شوي دي زړونه دي. قد بینا الآیات مونږ ښکاره بیان کړي آیاتونه یو نه ډیر دلایل لقوم یوقنون، داسې قوم د پاره چې هغې یقین لري، خو چې څوک یقین کوي هغه د پاره یو هم ډیر دی. انا ارسلناک، نبی علیہ السلام ته الله تسلی ذکر کوي، انا ارسلناک بېشک موږ را لېږلې ته بالحق بحق بشیرا زیره ورکوونکې و نذیرا یرونکې. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، تپوس به نه کېږي تاسو نه د دوزخیانو په باره کې. یا دویم قرت دی ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، د دوزخیانو باره کې ما نه تپوس مه کوه. یا دارې ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، او تا نه به تپوس نه کېږي دوزخیانو باره کې. تنبیه ده ولن ترضى عنك اليهود، ارګز به تاسو نه راضي نشي دا یهودیان، ولن نصارى او نه عیسیان، حتی تتبع ملتهم، تر دې چې تاسو تابعداري وکړئ د ملت او د دین. قل ته ورته وایي ان هدى الله، هدایت د الله یعنی اسلام، والهدى دقه هدایت دی. ولئن اتبعت اهواءهم، که چېرې تا تابعداري وکړه د هغې د خواهشاتو، دې نه دا ثابتېږي چې د یهودو نصارو مذهب اوس نشته، صرف د هغې خواهشات نفساني پاتې شو. ځکه الله وی ولئن اتبعت مذهبهم نه وی، ولئن اتبعت ملتهم نه وی، بلکې وی ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي، پس د دې نه جاءک چې راغی تا ته من العلم علم، ما لک نبی تا لپاره من الله د الله نه من ولي څوک کارساز ولا نصير نه څوک مددگار. د معاندین چې کوم اهل کتاب دي د هغې نه پس الله د منصفین اهل کتابو ذکر کوي چې ټول یو شان ته نه دي، بعضې پکې شته. الذین هغه کسان آتیناهم الکتابه چې موږ ته کتاب ورکړی، یتلونه حق تلاوتې دي، هغې تلاوت کې دي کتاب څنګه چې د دې تلاوت حق دی. اولئک یؤمنون به، دغه کسان ایمان وروړونکي دي په دې باندې بکتابهم یا بمحمد، په نبی علیہ السلام باندې. ومن یکفر به، څوک چې انکار کوي دې نه، فاولئک هم الخاسرون، دا خلک تاوانیان دي. یا بني اسرائیل اذکروا، الله تبارک وتعالی د تمهید اعاده کوي دوباره. دا یا بني اسرائیل اذکروا لومبي ظلم تیر شو، هغه به طور مجمل عنوان ذکر شو، بیا دوباره یا بني اسرائیل اذکروا دغه اجمال تفصیلو. اوس دا دریم ځل یا بني اسرائیل اذکروا دا به طور خلاصه او نتیجه تفصیل، لومبي ځل مجمل اجمالو، دوباره د اجمال تفصیلو، او په دریم ځل د تفصیل نتیجه او خلاصه ده. یا بني اسرائیل اذکروا، بني اسرائیل یاد کې هغه نعمت الذي زما غ نعمتونه انعمت علیکم چې ما په تاسو کړي، وانی فضلتکم علی العالمین، دا چې ما تاسو ته فضیلت درکړه په ټول عالم باندې، ټولې دنیا په خلق باندې په وخت کې چې موجود وو په هغې مې درته فضیلت درکړه. واتقوا، یریږئ یوما د هغې ورځې نه لا تجزي نفس چې فایده به نشي ورکولی یو مؤمن نفس عن نفس شیئا، بلکې مشرک یا کافر نفس ته زره برابر. ولا يقبل من عدل نبا قبلی گدین سفیدیا، ولا تنفع شفاعت، او پیدا بنا ورگی د سفارش، ولا هم ينصرون، اور بردی مدد کی. اوس د دین بعد فضیلت بانی کعبه الله ذکر کوي چې ابراهیم علیه السلام دی داغه د عظمت د اظهار د پاره د ابراهیم علیه السلام ذکر کی. ابراهیم علیه السلام نوم 63 مرتبه 63 ځله د قرآن کریم کې ذکر شوی دی، او معنی د اب رحیم یا اب طهور. ابراهیم کله کړي زیر سر راځي او کله یا سر راځي،
دلته سوچو کې دا مدني صورت دی نو دلته په کړي زیر سره راغلی او مکی صورتونو کې په یا سره راغلی دا ولی علماء کرام مفسرین فرمای چې کړي زیر سره مدني صورتونو کې ذکر راغلی کړي زیر سره مدني صورتونو کې ذکر راغلی چې د يهودو په کتابونو کې چې د ابراهيم عليه السلام د لپاره ابراهام لیکل شوی لہذا کا یا پکې مدني صورتونو کې ذکر شوی نو بیا به يهودو ته لږ اشتباه شي وجدا غ ابراهيم عليه السلام نه د بل څوک یادي او په یا سره مکی صورتونو کې ذکر راغی چې هلته کې د يهودو هغه د اشتباه خبره نه و نو الله تبارک وتعالى د ابراهيم عليه السلام باندې د امتحانات ذکر کوي چې الله تبارک وتعالى باغ باندې د یو څو کلمات امتحان کړو تفسیر قرطبي وای دا 13 احکامات دي یا دویم تفسیر دی چې دینه مراد د مناظره کلمات دي الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه او یا دریم تفسیر دار کلمات ذبحه د ذبح په وخت کې جګم کلمات دي هغه مراد دي یا چې د حج مناسک ته مراد دي یا امتحانات نه مراد دي چې الله طرف ابراهيم عليه السلام باندې مختلف قسمه امتحانات راغلي او د پلار سره خبره پلار کور کې بوتان جوړي دغه رنګ بیا د قوم سره او بیا چې د نمرود سره مناظره بیا د اورد کې ورغورځیدل بیا د خپل بچی او خزي چې په یو صحرا میدان کې پرې خودل بیا د اسماعیل علیه السلام ذبح کول ټول امتحانات د ابراهيم عليه السلام دي او بعض حضرات فرمایي چې لس صفات مراد دي 5 فی الراس و 5 فی الجسد تفسیر جلالین ولوي پینځه په سر کې مزمزه خوله کې وباچول استنشاق پوزه کې وباچول سواک مسواک کول قص و شارب برید خریل و فرق الراس او سر کې لار کول دا پینځه په سر کې دي و 5 فی الجسد او پینځه باقی نور بدن کې نمبر 1 قلم الاظفار نوکان غشل نمبر 2 نتف الابت د ترخ وخت صفا کول نمبر 3 حلق العانه زیر ناف وخت صفا کول نمبر 4 سنت الختان او نمبر 5 استنجا نو مختلف قسمه و تفاسیر ذکر شو یا خو دیر احکامات دي چا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون دغه دس بیا قد افلح المؤمنون دس دغه شو او ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات دس دغه شو نو 30 شو او یا کلمات مناظره مراد علم تر الذي حاج ابراهيم یا کلمات ذبح مراد یا د حج مناسک دي یا د ابراهيم عليه السلام امتحانات دي یا د قدس صفات دي کم 5 فی الراس و 5 فی الجسد والا ایزه بتلایات کا چې امتحان وکړ ابراهيم عليه السلام باندې ربه رب دغه به کلمات بسو کلمات سره لہذا دې د بخیال کوي ابراهيم عليه السلام امتحانوں کو په الله داسې بنوي بلکې ابراهيم عليه السلام باندې الله امتحانوں کو ځکه چې ابراهيم منصوب دی او ربه مرفوع دی نو دا به ربه نه وای ګینه بیا به اق معنی ګرځي سمانه به ګرځي بیا به دا معنی ګرځي چې ابراهيم عليه السلام په الله باندې امتحان وکړو چې ربه وتوي نو لہذا دا ربه دی رب چې دی ابراهيم عليه السلام باندې امتحان وکړو او دا امتحان مقصد سره تربیت هغه صفه د رب لفظنا ظاهریږي چې الله تبارک وتعالى ابراهيم عليه السلام باندې د امتحان برای تربیت راوستو به کلمات نسو کلمات فاطمهن الاغبر کړل دغه کلمات قال الله ورته انعام کی ویل انی جاعلک زغرزون کم تعالی را للناس خلق د بارا اماما پیشوا تفسیر بحر المحیط وی والمراد بالامام ها هنا النبي دلته کې د امام نه مراد نبی دی دا څنګه چې یو سړی ته ارزه کې د امامانو نه مراد چې خپل دولس امامان لګ شيغان ته ناخلي نو دا څه قسمه د امامانو نه ارزه کې امام مراد نوي بلکې دلته کې د نبی مراد دی قال الله ویل ابراهيم عليه السلام ومن ذريتي وجعل من ذريتي زما د اولاد نم چې الله پېښویان وګرځوا قال ویل الله لا ينال وعد الظالمين زما وعده بنرسي ظالمانو ته د جنا اسمت انبیاء ثابتی انبیاء الله معصوم ګرځولي ځکه الله وته نبوت ورکو او ابراهيم عليه السلام د اولاد د بارم سوال کې الله وتوي ظالمانو ته بنور کوم لہذا نیکانو ته ورکوم دینه د ثابتی کی چې انبیاء دا الله د ګناهونو نه پاک ساتلی دي امامت او نبوت
و از اوس د فضیلت بانی کعبه نه پس فضیلت بنا بیان دی. و از یاد کا هغه وخت جان البیت چې موږ ګرځولې بیت الله شریف مصابتا یسوبون الیه ثم یرجعون. تفسیر ابن عباس وی یسوبون الیه ثم یرجعون، دیبا ورزی بیا به واپس کی بیا به زړه غواړي. یا دویم موضع ثواب مجمع للناس، د ثواب زی د خلکو د پاره را جمع کېدو زی، بار بار د خلکو د راتلو زی، یا د ثواب زی. دا موږ د ثواب زی ګرځولې دي ته بهترین ثوابونه ملاویږي. دې ځای کې مونځ کول دا یو په یو لاک حسابي دلته ډیر ثواب ملاوي. و امنا او زید امن. واتخذو او تاسو اونی سے میں مقام ابراہیم مصلی زید مانزه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته دا مشوره کړو چې دا زمونږه مقام ابراهیم مونږه د مانزه زه وګرځو. نو د هغې د مشورې مطابق الله تبارک وتعالی قرآن کریم آیاتونه نازل کړل او الله حکم وکړ واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. دې ځای کې تاسو 2 رکعاته لمونځ کوئ، لہذا هغې ته مخامخ کار ځای کې وي نو 2 رکعاته لمونځ کول دا پکار دي ضروري. وعهدنا مونږ حکم کړی الی ابراهیم او اسماعیل، ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته ان طهر بیتیا بان طهر بیتیا چې پاک زما کور للطائفین طواف کوونکو دپاره والعاکفین اعتکاف کوونکو دپاره ورکع رکوع کوونکو دپاره السجود سجده کوونکو دپاره. دینه بعد د ابراهیم علیه السلام د دعاګانو ذکر کی. وإذ قال ابراهیم یاد کا وخت چې ویل ابراهیم علیه السلام رب ای رب زما اجعل هذا وګرځه ودازه بلدن خار آمنا د امن والا ورزق رزق ورکا اهل د دې خلکو ته من الثمرات د میوونه من امن منهم چا چې ایمان نوړو د دین بالله په الله باندې والیوم الاخر پرز د اخرت باندې. مخکې الله ته سوال کړو چې الله اولاد نمیم انبیاء ګرځوا، نو لہذا الله تو ظالمان ته بنور کوم. نو دلته کې ځکه د رزق باره کې قیاس وکړي چې کې دی شي رزق به الله صرف ایمان ولا تور کین. الله تو فرمایل ومن کفر چا چې کفر وکړ فامته قلیلا اغه ته رزق ورکوما. لہذا رزق د امامت باندې قیاس مکوا. ثم اضطروا الى عذاب النار، بیا به راکاګم دا اور عذاب ته بئس المصير او ډیر بد زید د ورتګ. و ایز یاد کا وخت اوس د زین بعد الله تبارک وتعالى اخلاص د بانی ذکر کړي. و ایز یاد کا وخت يرفع چوچتول ابراهيم علیہ السلام القواعد بنیادونه من البيت د بیت الله و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام ابراهيم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام د دواړو بنیادونه اوچتول. د سارا بیبي او د هاجری بیبي پس خبره باندې د دواړو خپل منځ کې لګوند اختلاف راغلی، لہذا پاغي باندې سارا بیبي قسم خوړل چې زه به تا نه راغوږ کټ کوم. نو ابراهیم علیه السلام هغه راغی او د هاجری بیبي سارا بیبي ته ویلې چې دا هاجری بیبي غوږ سورې کا، نو لہذا قسم به دې پوره شي. نو هغې به تورې سزا وکړل. الله تبارک وتعالی د زنانو دپاره دا یو حسن وګرځو. د بیت الله شریف او تعمیر لزل شوی دی چې هغه یو شاعر په شعر کې داسې را جمع کړي دي بنا بیت رب العرش 10 فخذهم ملائکة الله الكرام فآدم فشیس فإبراهیم ثم عمالق قریش قبل هذین جرهم. او بیا وی عبد الله ابن الزبیر بنا کذا بنا حجاج و هذا متمم. نمبر 1 ملائکو، نمبر 2 آدم علیہ السلام، نمبر 3 شیس علیہ السلام، نمبر 4 ابراہیم علیہ السلام، نمبر 5 عمالقہ، نمبر 6 جرہم قبیلے، نمبر 7 قصی، اور نمبر 8 قریش، نمبر 9 عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ، اور نمبر 10 حجاج ابن یوسف. دا لز اللہ دی تعمیر شوی دی. ایزیات کا هغه وخت يرفع چې چتول ابراهیم علیه السلام القواعد بنیادونه من البيت د بیت الله و اسماعیل علیه السلام. ربنا ای رب زمونږ تقبل منا قبول که زمونږ دا انک انت السمیع العلیم بشکت اوریدونکی. ربنا ای رب زمونږ اوریدونکی او العلیم خبرداری. بیا د نمونه وره چې یادی درته بیت الله شریف تعمیر لزل شوی دی. یو ځل ملائکو کړه فرشتو، دیم ځل آدم علیہ السلام کړي، په دریم ځل شیس علیہ السلام کړي، څلورم ځل ابراهیم علیہ السلام، پنځم ځل عمالقه، شپږم ځل جرهم قبیله، اووم ځل قصی، په اتم ځل قریش، په نهم ځل عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه،
او په لسم ځل حجاج ابن یوسف. فخذوا ملائکة الله الکرام فآدمو، ورده کې اول ملائکه بیا څوک؟ آدم علیہ السلام. فشیس بیا بګی شیس راغی. فابراهیم بیا ابراهیم علیہ السلام راغی. ثم عمالق بیا عمالقه. قصی قریش قصی راغی قریش را. قبل هذین جرهم، دې دواړو نمخ کې جرهم قبیله شو، نو لہذا جرهم بیا قصی قریش شو. عبد الله ابن زبیر بنا کذا، عبد الله ابن زبیر هم دغه سي، او دغه رنګ بنا حجاج وهذا متمم. دې دواړو بیت الله شریف ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام تعمیر کو، بیا د الله نه دعا وغوښته الله زموږ د عمل قبول کړي، بېشکه ته اورېدونکی العلیم خبرداری. ربنا وجعلنا رب زمونږ وګرځه مونږه مسلمین لکه ستا تابعدار، ومن ذریتنا زموږ د اولاد نه امته مسلمه لکه یو ډله تابعداره، وارنا مناسکنا او ښیي موږ ته د حج احکام او طریقې د عبادت، وتوب علینا توبه قبوله کړي زموږ انک انت التواب الرحیم، بېشکه ته توبه قبلونکی او رحم کوونکی. ربنا ای رب زمونږ وبعث فیهم اولیږه په دې کې رسولا منهم د دین یو پیغمبر. ابراهیم علیه السلام په دعاګانو کې یو دعا څه غواړي؟ د نبی علیه السلام دپاره، ځکه خو نبی علیه السلام حدیث مبارک کې راځي مستدرک حاکم کې انا دعوت ابي ابراهیم، زه خپل پلار ابراهیم علیه السلام دعا یم، وبشارت عیسی قومه، او زه د عیسی علیه السلام زیر یم، ورؤیا امي التي رأت خرجت منها نور اضاءت له قصور الشام، او زه د مور هغه خوب یم چې هغې لیدلی چې زما داسې یو رڼا زمان روانه شي نور چې په هغې سره د شام دا ټول محلات هغه روښانه شي، هغې خوب لیدلی. نبی علیہ السلام فرمایي چې زه د ابراهیم علیه السلام دعا یم، عیسی علیه السلام زیر یم، د مور خوب یم. لہذا ابراهیم علیه السلام چې د الله دپاره دعا الله نه دعا کوي د نبی علیه السلام دپاره، نو ای یهودو بني اسرائیلو، ای نصاراو عیسیانو، ای مشرکانو یهودیانو وغیره، تاسو ابراهیم علیه السلام ته خپل نسبت کوي او فخر ګڼئ، لہذا هغه ابراهیم علیه السلام د هغه پیغمبر دپاره دعاګانې غواړي چې الله یو پیغمبر راولېږه، او دې نه مراد نبی علیه السلام دی، او د هغه به څه صفات وي، مقاصد د بعثت به څه وي، دا څلور مقاصد دي. نمبر 1 تلاوت آیات، نمبر 2 تعلیم کتاب، نمبر 3 تعلیم الحکمت، نمبر 4 تزکیه نفوس. دا کارونه به آیات کتاب یتلو علیهم آیاتک، للی و بدی باندې ستا آیاتونه، ویعلمهم الکتاب، خی بدی ته کتاب، والحکمت و حکمت، حکمت پنځه معنی دي پنځه. نمبر 1 حقائق الکتاب و دقائقه، د قرآن د کتاب الله د قرآن کریم چې څه حقایق دي اسرار او رموز دي دا به ورته ښیي. نمبر 2 د حکمت معنی دوی مدار طریق السنه، سنت طریقه لاره. د حکمت دریم معنی د فهم کتاب و سنت، د کتاب الله او د سنت فهم اپویا باور کوي. نمبر 3 تفقه فی الدین، فقه فی الدین، دین کې پویا فهم. نمبر 4 ما تکمل به النفوس، د هغه علوم چې د هغې په ذریعې سره نفس کامل شي. او نمبر 5 حکمت ویلی کېږي وضع الشی فی محلها، یو څیز په خپل ځای کې ږدل. نو پیغمبر بلولی بدی باندې ستا آیاتونه، ویعلمهم الکتاب، ښیي به دې ته کتاب، والحکمت او حکمت، ویزکیهم، د دې د زړونو تزکیه به کوي، انک انت العزیز الحکیم، بېشکه ته زبردست حکمتونه والی. ومن یرغب او اعراض نه کوي عن ملت ابراهیم، د ملت د ابراهیم علیه السلام نه، الا من مگر هغه څوک سفیه نفسه چې ځان بې وقوفه کي. ولقد استفیناه، مونږه خاص کړی د ابراهیم علیه السلام په دنیا په دنیا کې، وانه فی الاخرة لمن الصالحین، هغه په آخرت کې د نیکو کارونه دی. اذ قال له، کوم وخت چې ویلي هغه ته ربه رب دغه اسلم، ته فرمانبردار اوسېږه. اسلم معنی دا نه چې اسلام قبول که، مطلب فرمانبردار اوسېږه. قال ویل اسلمت لرب العالمین، ما ځان سپارلی خپل رب العالمین ته. وصى بها ابراهیم بني، دویم دلیل د اثبات رسالت دپاره پدې ملت یا پدې کلمه اسلمتو. ابراهیم علیه السلام خپل زامنو ته او یعقوب علیه السلام خپل زامنو ته وصیت کړی دی،
او ته سی ویلی دي وصیت تشریح صدا یا بنی ای زما بچو ان الله اصطفى لكم الدين الله نو خاص کړی تاسو لپاره دین فلا تموتن تاسو ممر الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې چې تاسو تابعدار یې فلا تموتن ماندار الزم الاسلام ملازمه کلیه تاسو د اسلام سره مکمل هر ټیم تابعدار اوسئ 24 اور مکمل د الله د دین تابعدار اوسئ چې مرګ راځي چې په اسلام په حالت کې راشي هم کنتم شهدا آیا تاسو حاضر وي کله چې یهودو نبی علیہ السلام ته ویل چې الست تعلم ان یعقوب لما مات اوصى بنيه باليهوديه چې یعقوب علیہ السلام کله مړ کېدنو هغه خپل بچو ته د يهودیت وصیت کړو جلالین وی نو الله د هغې زجر باره کې د آیتونه راولېږل آیات هم کنتم شهدا آیا تاسو موجود وی حاضر وی اذ حضر اذ قربا که مخکې قریب شو یعقوب الموت یعقوب علیہ السلام ته مرګ اذ قال لبنی که مخکې چې ویل خپل زامنو ته ما تعبدون من بعدي زمانه پس بل چا عبادت کوي قالوا غي ورته ویل نعبد الهک موږ به عبادت کو استاد معبود و اله ابائک استاد خدایا از پلار نیکو خدای ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام ستا پلار نیکه و اسماعیل علیه السلام خیترو هغه ولې یادوي نو ځکه چې عم رجل سن و ابي دا د پلار به ځای وي اسحاق او اسحاق علیه السلام اله واحد د دې ټولو یو خدای دی داسې نه چې څوک وایي چې رګنې اله که و اله ابائک دوه ذکر شو یعنی ستا خودګینې جدا خدای دی هغې جدا خدای نه اله واحده د یو خدای عبادت به کوم ونحن له مسلمون موږ دغه الله ته تابعدار یو تلک امه دا ډله وه دا جماعت د پیغمبرانو قد خلت تیر شو لها ما کسبت دی دپاره به وي هغه څه چې دوی کوم کسب کړی ولکم ما کسبتم او تاسو دپاره به وي هغه څه چې تاسو کوم کسب کړی دی مخکې راځي تلک امه قد خلت هغه هم راځي هلته کې مراد تینا د اهل کتاب دي د هغې مشران دي او دلته تینا مراد انبیا مشران دي او بعضې حضرات وایي چې دواړه تاکید دی او بعضې فرمایي چې تاسیس دی دې نه مراد انبیاو جماعت دی د هغې نه مراد د یهودو جماعت دی تلک امتون دا یوه ډله وه قد خلت چې تېره شوه لها د دې لپاره به وي ما کسبت بدله د هغه څه چې دوی کوم کسب وکړو ولکم ما کسبتم او تاسو لپاره به وي بدله د هغه څه چې تاسو کوم کسب وکړو ولا تسألون عما کانوا یعملون او تاسو نه به تپوس نه کېږي په باره د هغه عملونو چې هغې کول خاتمه کې الله